السلام علیکم. نن یو ډیر اهم دوه درې موضوعات دي، په هغې درته څه تفصیل ویمه. او زموږ د ملک د سلامتۍ سره تړلي شوي دي. یو خبره تاسو سوچ وکړئ چې د تیر کال یو نیم کال راسي د هندوستان په بارډر باندې بالکل خاموشي ده. تاسو بس دا خبره نه اورېدلې، مخکې په میډیا وه چې بزدل هندوستانیانو زموږ په چوکیانو حمله وکړه او زموږ فوجیانو ول موتوړ جواب ورکړو او د هغوی توپې خاموشې کړې. دا به روزانه مونږ اورېده، خو کال یو نیم کال راسي د هندوستان بارډر باندې دغسې هیڅ ټینشن خبر نه په میډیا شتي نه مونږ یې اورو. او بل طرف ته افغانستان بارډر چې دی هلته لوبه ګرمه ده. دا ولې ده؟ دلته د دې تفصیل درته ویمه. چل دا شوی دی چې مغربي قوتونه امریکا او یورپ چې دی او سعودي عرب او دوبۍ هغوی ته چونکې مونږ محتاج یو، قرضونه تیالو، زمونږ سره په هر سخته کې مدد کوي، نو د هغوی انټرست چې دی دلچسپي په هندوستان کې ډیره سیوا ده بنسبت د پاکستان. ځکه چې هندوستان د یو عرب او 40 کروڑه خلکو ملک دی او ډیره لوی منډی ده. او اوس چې دی نو جنګونه د کاروبار د پاره خلک فضول جنګونه نه کوي، د کاروبار مقابلي چې کم ځای کې او بزنس والو. نو سعودي عرب ملته کې ډیر لوی انویسټمنټ 70-80 ارب ډالر نه سینوا انویسټمنټ یې کړی، داسې دوبۍ کړی دی، دغسې امریکې هلته ډېر ټول ملټي نیشنل هلته کې دي. نو هغوی دا نه غواړي چې د کشمیر په وجه دی د پاکستان او د انډیا په منځ کې څه جنګ شي یا ټینشن وي چې هغې کې د هغوی انویسټران خفه نشي، ناراضه نشي او لاړ نشي. نو چونکې زمونږ حکمرانان خو ټول غلامان دي، نو دوی ته حکم شوی دی چې هندوستان په بارډر باندې ډز ډوزونه شي، نو ځکه تاسو سناورئ او خاموشي ده. بل طرف ته افغانستان دپاره د دهشتګردۍ خلاف مخکې ورځ 10 کروڑ ډالر امریکای سېنیټ منظوري کړې وي. او دغه جنگ چې کم دی چې کم مخکې به د هندوستان په بارډر باندې ټینشن و، هغه افغانستان ته راشفټ شو. په دغې وجه باندې زمونږ قبایلي سیمه ټوله پریشانه ده او هغوی چې د شکوک و شبهات دا اظهار کوي، نو په دې وجه کوي چې افغانستان سره بارډر بند دی، د انډیا سره کولاو دی. نو په دې وجه باندې خلک دې ته د ډالرو جنگ وي او هغوی د شکوک و شبهات اظهار کوي. دا یو ماوي چې تاسو پوه کم چې هندوستان بارډر بالکل خاموشه دی او دا بارډر کې ټینشن ډیر زیات دی. بیا دویم خبر دا دی چې په لکی مروت کې 4 ورځو راسي انډس هایوے چې بالکل د خیبر پختونخوا بیک بون دی، د ملا تیری دی، هغه بند دی. او په دې وجه بندو چې پولیس د خپل فوج خلاف احتجاج کو چې ادي زموږ د علاقو نه وځي او هغوی چې کم شدید تحفظاتو اده وینا نه دي، ځکه چې هغوی ډیر سنگین الزامات لګول. بیا هغې کې ورسره عام خلک هم شامل شو، بیا ورسره تاجر طبقه شامل شو. پولیس افسران تلی ډیر د مذاکراتو کوشش کو، 3 پیری مذاکراتو شو، ناکام شو. خو پرون شکر دی چې مذاکرات کامیاب شو او هغوی درنه ختمه کړه معذرت. او درنه په دې شرطونو ختمه کړه چې په 6 ورځو کې به د لکی مروت د حدود نه فوج وځي. دا کم کسان چې په درنې ناسو د دې خلاف بس انتقامي کاروایی نه کیږي. کم چې د پولیس زخمیانی هغوی له به هم هغسې علاج کیږي کم چې د فوجیانو کیږي. د دوی شهیدانو له به هم هغسې پیکیج ورکوي کم چې د نورو ادارو له ورکوي. نو په دې شرایطو باندې چې زموږ د علاقو نه په 6 ورځو کې فوج او ایجنسیانې وځي او د دهشتګردۍ دا جنګ به موږ پخپله کوو، نو په دې باندې اګریمنټ وشو. او په هغې کې هلته کې چې کم آر پی او یا ډي پی او دی هغه ګارنټر دی او وایي که دا خبرې ونه منلې شو یا زموږ د دې درنې خلکو خلاف څه انتقامي کاروایی وکړه، نو موږ به بیا درنه ورکو. بدقسمتۍ ته وګوره چې یو اداره د بل ادارې باندې اعتماد نه کوي، نو دا ډیر ریاست ته نقصان رسوي. د هغې نه پس د بنو خلک پولیس پکې شامل شو او بیا د باجوړ پولیسو هم دقه تحفظات اظهار وکړو. دریم یو پوینټ دا دی چې په هندوستان کې کله الیکشن یې که نه، نو هغوی الیکشن کوي د پاکستان د دشمنۍ په سر.
کومه پارټي چې په پاکستان پسې ډېرې خبرې وکړي او ډېر د دشمنۍ اظهار وکړي چې پاکستان به تباه کوو، نو عوام هغې له ووټ ورکوي. او پاکستان کې خلک الیکشن چې ګټي نو د اسټیبلیشمنټ په مخالفت یې ګټي، د هندوستان په مخالفت یې نه ګټي. ته سوچ وکړه چې ته د اسټیبلیشمنټ یا د جرنیلانو خلاف بیانیه جوړه کړي نو تاله خلک ووټ درکوي. او چې کم کسان د هغوی سره په اتفاق شي یا خلکو ته احساس وشي چې د دوی حمایت اسټیبلیشمنټ کوي، مسترد شي. دا اوس تاسو ته ثابته شوه په دې الیکشنو کې. نو اسټیبلیشمنټ له سوچ پکار دی چې عوامو دا رویه ولې ده، ځکه چې هغوی ته کم ریپورټونه د ایجنسیانې ورکوي د سب اچا، هغوی له صرف د افسرانو د خواهشاتو مطابق ریپورټ ورکوي چې صاحب به په دې خرابي خوشحالېږي. نور زمینی حقیقت چې دی ډېر بدل دی او دا فاصله د ریاستي ادارو او د عوام په منځ کې چې دا ډېره نقصان دی. دا د خدای دپاره په خپل پالیسیانو باندې نظرثاني وکړي چې دا فاصله ختم شي، کینې پاکستان ته به بیا ډېر نقصان وشي. څلورم خبر دا دی چې د ایکسټنشن پاکستان کې تباهیانې راوستي، د جنرال باجوه ایکسټنشن چې کم تباهي راوستي هغه اوس هم ده، بیا د هغې نه پس هم ایکسټنشن وشو او اوس د قاضي صاحب ایکسټنشن دی. او د قاضي صاحب ایکسټنشن دپاره آئین قانون هر څه ماتوي. د پی ټی آی ایم این اګانې اغوا کړي دي. یو ایم این ای دی سعدالله بلوچ، د هغه لور، د هغه ښځه، د هغه خاله، دا درې واڼې اغوا کړي دي او ورته وایي چې ته راشه او د مسلم لیګ نون له به ووټ ورکې د دې جوډیشل ریفارمز کې، نو هله به ستا دا ښځه او لور راپرېږدو. چې کله په داسې طریقه باندې قانون سازیانې کېږي او جسټس قاضي فایزي ساله په دې ایکسټنشن ورکوي چې دا ټول جعلي 2 نمبر حکومت د فارم 47 د دې ګارنټر او محافظ قاضي صاحب دی. نو کو قاضي صاحب لاړو د حکومت په دړام سره راپرېوتي، نو د حکومت د برقرار دپاره د ملک هر آئین او قانون تباه کوي، خو چې قاضي صاحب ته ایکسټنشن میلاو شي. دا ډېر یو افسوسناک صورتحال دی. او کم جمهوري خلک هم چې په دې کې انوالو دي، هغوی به ټول عمر د هغوی خاندانونه بیا شرمنده وي چې د طاقتورو په وینا باندې الیکشن کمیشن او قاضي صاحب چې کم فراډ الیکشن کړی او بیا د هغې د بچاو دپاره په آئین کې کم تبدیلي کړې ده، دا د پاکستان بنیادونه کمزوري کوي. خو خلک په ضد او انا کې په دې باندې نه پوهېږي او د هغې نقصان به بیا وروسته ریاست دی. نو الله دې نه کړي چې پاکستان ته څه نقصان میلاو شي. خو پالیسیان یې داسې طرف ته روان دي چې نفرتونه سیوا کېږي، مرهم پې څوک نه ږدي او اخره کې به نقصان عوام او پاکستان ته. دا کم غټ خلک چې دی دا به ټول وتښتي، د دوی مفادات په مغرب کې دي، د دوی جایداد په مغرب کې دی، د دوی اولاد په مغرب کې دی، دلته کې صرف هغوی اقتدار له راځي. امید لرم چې تاسو به په 3-4 پوینټ پوه شوي چې د هندوستان بارډر ولې خاموشه دی او د افغانستان بارډر ولې ګرم دی او ادارو کې دا دومره بد اعتمادي ولې ده. ویډیو کوم خوښه شوه نو شیر کې، لایک ورکې، ځکه چې حکومت کم فایروال لګولې هغې نقصانات ډیر دي او هغې زمونږ د دې آی ډیز وارننګ ته اچولې ده، ریچ یې وله کم کړی دی. نو ستاسو دغه کوششونه به د حکومت دا پابندیانې ناکامه کوي او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.